تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په جنگ احد کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې زخمی شوی او مسلمانان هم زخمیان شوي وو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خپل ملګري دا احد غر طرف ته بوتلل غوښتل او د احد غر په دې منځ کې یو ناوه غوندې ده چې هغې کې لاندې هواره ده او نور دا غر داسې تنګې غوندې ده. دې طرف ته نبي صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري بوتلل تقریبا او عام طور خو دا دغه و چې نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانان غوندې کمزوري دي، کمزوري چې خو کمزوري نه و. کعب رضی الله عنه فرمای د آخري حالاتو د جنگ ویل زه راښکاره شوم د دې خوړ د دې احد د دې خوا نه اور ما کتل چې را څه پوزیشن دی او یو مشرک دی یو ګروه سره را روان دی او دا اواز کوي چې زه به نبي صلی الله علیه وسلم وجنم به. او زه ګورم یو بل کس ورته را مخامخ شو را نږدې کېږي ورته چې د هغه مخ پټ دی پیژندګي نه کړي دا څوک دی. یو بل ته نږدې کېدل او د را چغه وهله ویل هغه پټ مخ والا فرد پې ګزار ورکړلو او دا کس یې دومره په زور سره ووالو چې د سر نه واله تر کناټو پورې دا سړی بلکل نیم شولو، په توره باندې ووالو. حالانکې د تورې ګزار وی دومره ډېر سخت نه چې انسان تر نیمې پورې به انسان ورسوي. خو یو د هغه انتقامي جذبه وه، بل د دې مسلمانو د ده کرامت و دا په دې احد کې چې دې تورې دومره کار وکړو چې د هغه مشرک هغه زور او هغه بدماشي ختمه کړله او دی مردار شولو. ویل زه ولاړم چې ما ته را مخ کړل وی مخ ښکاره کړلو او ویل چې زه هغه ما وپېژندلو چې دا هغه فرد دی چې چا د نبی علیه الصلاة والسلام خپله توره ورکړې وه. د تورې حق به څوک ادا کوي به. په دې دوران کې بیا ابی ابن خلف دا هم ډېر لوی دشمن و د نبي صلی الله علیه وسلم. دی هم د احد میدان ته راغلی او دو ځان په دې زغرو کې او په دې وسپنو په دې ټوپو کې او په دې هر څه کې ځان بلکل بند کړی چې یو سر نه واله تر خپو پورې یو خس ځای په ده کې نه ښکارېدلو. دومره ځان حفاظت کړی او ده هم یو دسته را روانه کړې وه او د احد غر طرف ته راتلل او دا ویل دا به ده هم ویل چې زه په نبي صلی الله علیه وسلم په قتل پسې را روان یم. او په روایتو کې راځي ابی ابن خلف بیا د هغه فرد و چې دا په مکه معظمه کې اس ساتلی و. نبی علیه السلام هجرت نه و کړی، هلته پاتې کېدلو خو هلته د دین کار شروع کړی پیغمبر و. نو نبی علیه الصلاة والسلام به کله د ده په خوا تېرېدلو نه به اس ساتلی و، ډېر زیات خوراک به هغه ته ورکولو او نبی علیه السلام ته ویلي وو چې کله زمونږ او ستاسو مقابله شي په دې اس به راوځم او تا به وجنم، په دې باندې به دې قتل کومه. د مکې معظمې حالات داسې وو چې نبی علیه السلام به زیات طور چاله جواب نه ورکولو. نبی علیه الصلاة والسلام به خاموش پاتې کېدلو. یو ورځ داسې و چې نبی علیه السلام ورته په مکه معظمه کې وویلو، هغه ورته ویل له اس دې دپاره سره بوم او دا تیاروم که تا سره زموږ جنګ راشي په دې به تا به وجنم، په دې اس به سورېږم درځم به درپسې. نبی علیه السلام ورته وفرمایي والله لأقاتلنک، ویل د باندې قسم مې په الله باندې زه به تا وجنم یو ځلې. د مکې د خلکو دا بلکل یقین و چې دا پیغمبر دی او چې دا کومه خبره وکړي بلکل هغه خبره ټیک خیږي. خو ضد او عناد راغستې و ځکه ایمان نه راوړدل. د دې مطلب دا نه و چې هغوی پیغمبر نه پېژندلو، ناپوه او ښه پوه و چې دا پیغمبر دی. بیا چې دی کله د احد د میدان ته راغی او په نبی علیه السلام پسې راتللو او ډېر لوی کبر او غرور سره را روان و.
نبی علیه السلام یو صحابي ته ویل دا نیزه دې راکویل. څوکه صحابه کرام ویل د الله رسول دا سړی را روان دی او ډېر خطرناک کیفیت کې را روان دی او کوم ته اجازه وکړي څنګه پسې لږ ور مخکې شو. نبی علیه السلام یې پرېږدوئ ما ته یې پرېږدوئ پرېږدئ چې ما ته رانږدې شي. نبی علیه السلام د یو صحابي ملګري نه نیزه واخیستله او نبی علیه السلام زخمي و ډېر زیات په دې وخت کې. دغه وخت کې د نبی علیه السلام د مخ نه وینه بهېدل، د هغه تندی مبارک زخمي کېدل، لاندې شونډې زخمي شوي، غاښ رباعي غاښ یې مات شوي و. نبی علیه السلام ملګري زخمیانو، څوک شهیدانو، بدني لحاظ سره هم ډېر زیات ستړی و، تکلیف ورته ذهني لحاظ سره هم و. خو نبی علیه السلام دا ملګري نه نیزه واخیستله او خلکو تل تاسو به نور وخت سره کار نه لرئ، دا ما ته را پرېږدوئ. خو ځای پکې نه معلومېږي چې یاره په نیزه باندې په کم ځای ګزار په ده باندې به کېږي. ځکه دی په زغرو کې په د هر شي کې بند دی. نبی علیه السلام چې دا صحابي نه دا نیزه واخیستلو نو اول یې داسې وخوځوله او هغه داسې شړنګار غوندې وکړو چې دا صحابه کرام هم ویرېدل. دا ملګري ته هم دا اخوا شولو چې داسې یو طریقې سره نبی علیه السلام د نیزې له داسې یو ویره کوله، وی شړنګوله داسې. او چې کله دا کس را نږدې کېدلو د ده په دې ټول بدن کې د مرۍ خواته یو معمولي غوندې ځای هغه لږ خالي و چې هغه ځای پکې ښکارېدلو. نبی علیه السلام د یوه واره پې ګزار ورکړو او بلکل نیزه هم هلته ولګېدله او معمولي غوندې زخم ده ته راغی، خو ده دومره چغې شروع کړلې او د اس نه پرېوتلو. هم په دغې اس باندې سورو چې په کم اس باندې به نبی علیه السلام ته ویل زه به تا وجنم، دقه اس دی. او چې کله پې نبی علیه السلام ګزار ورکړلو نو دی د اس نه پرېوتلو، داسې رامباړې وهلې، چغې وهلې لکه د خرو غوندې. او خلک پې ملګري و دسته خو ورسره هغه ورته ویل داسې چله وشولو، ته خو مشر یې داسې موله دی، بېعزتي م راکړې، زموږ حوصله ولې خراب یې؟ هغه ویل نه بس خراب شوی یم. او داسې چغې سولو د نبي علیه السلام هغه خبره ورته یاده شوله. ورته ویل ما ته نبي علیه د پیغمبر ویلو په مکه معظمه کې چې والله لو قاتلنک، زما د قسم مې په الله زه به تا وجنمه. او ویل که دا پیغمبر ما باندې نن لاړې مراتو کې که نه، ویل د ده په توکانو باندې هم کېدای زه مړ شمه. ویل ده چې کومې خبرې کړي دي هغه رښتینکا کړي دي او ما ته اندازه داره چې زه بس ختم یې کړم. معمولي غوندې زخم راغلی و، ملګرو واخیستلو او دا لویو لویو چغې د زناورو غوندې د خرو غوندې وهلې لکه دا غټ غوایي یا غټ څاروی چې هلالی داسې خړپار یې کولو، چغې والې. او بیډو خلکو ورته ډېره ته هلکه ستا نه عقل لاړلو، هسې چل وشو په تا باندې، ګزاره وکړه معمولي غوندې دغه دی. بیا دا قافله چې کله روانېدله او تلله نو په دې لارې د زخم نه چغې وهلې به او خلکو به ډېره تسلي ورکوله، خو داسې د خرو غوندې چغې بیا والې او خلک هم ډېر پریشانه کړي وو. او بیا ورته خلک ویل ګوره دا تا ولې داسې کار شروع کړی؟ ابوسفیان هم ورته وویلو، هغه ورته وویلو که زما د زیره درد نه خبر شولی که نه د ذوالمجاز میلې به هلته لګېدلې. ویل که د ذوالمجاز په میلو په خلکو باندې زما درد تقسیم کړي نو زما د دې دومره درد دی چې دا ټول خلک به د درد د لحاظ ته مړه شي. به په ما باندې چا ګزار کړی هغه پیغمبر دی، ګوره بیا مې ایمان نه راوړي. دا دومره بدبخته خلک وو، عناد او ضد پکې. بلکل ورته پته وه چې دا نبي دی، دا پیغمبر دی، ما ته یې ویلي په مکه معظمه کې وجنم به دی. ویل زما هغه ګزار دی ما ته ښکارېږي چې په دې باندې مې وجني. چې کله په انسان کې عناد او ضد وي که نه داسې معجزې وایي نو بیا په هم اثر نه کېږي. عناد او ضد ډېر خراب شی دی. د دې وجې نه شریعت چې دی موږ ته ویلي دي عناد او ضد مه ساتئ، عناد او ضد لرې کوئ په خپل منځ کې، خصوصا په دیني خبرو کې، په دیني ماحول کې. ځکه چې ته که انسان تا د ډېر غټ زبرګم راشي، ډېرې مسلې هم درته کوي، چې په چا کې عناد او ضد که نه په هغه باندې خبرې بیا اثر نه کوي. د نبي علیه السلام خبره خو ده ته یاده وه، مکې معظمې ته لا 6 کیلومتره پاتې وو او یو وادي چې هلته ورسېدل نو ابی ابن خلف هلته مردار شول. ډېرې غټې غټې چغې والې او د هغې زخم د وجې نه نبی علیه السلام پې ګزار کړی او د هغې وجې نه مردار شولو. دا د نبی علیه السلام په خپله به هم داسې نه و چې په خپله به قلاره ناست و
او خلکو به حفاظت کو. نبی علیہ السلام په خپل بلنده چلاوله، په خپل تورم چلاولې ده، نیزیم چلاولې دي، غشیم چلاول په دې دوران کې. داسې وشو چې نبی علیہ السلام د غر په خوا کې و، د ابو سفیان او سره د لښکر نه د غر ته راوختل. که کم خلک احد ته تللي وي نو په احد کې چې کم خلک د احد میدان ته لاړ شي، د غر هغه سایډ باندې په کوس سایډ باندې هغه طرف باندې د ابو سفیان د راوختل، دا مسلمانان لاندې بالکل ښکته ښکارېدل. لښکر راوختلو چې نبی علیہ السلام وکتل، نبی علیہ السلام فرمایل یا الله پاکه ویل دا کافران خو راباندې مه پورته کې، د دوی دا پورتوالی خو ختم کې، دا خو راباندې مه پورته کې. او نبی علیہ السلام سعد ته وویل واره دا غشي واله او شا به ورشه. ویل الله رسول ډیر دی، هغه ته ورشه. نبی ورسته وی ولې؟ سعد ابن ابي وقاص غش وشتونکو سړی به نه خطا کېدل. سعد ورته بیا ویل د الله رسول واځي ما دا خلک ډیر دی، هغه ورشه بسې. عمر فاروق ته ویل تم ځان سره څه کسان والا او په بل طرف باندې تاسو ورشه. او دا خلک را کوزول بغواړي. سعد چې ورنږدې شولو چې یو غشی ویشتلو، یو سړی فورا مړ شو، چې بل ورته را مخامخ شو، بل ویشتو، بل هم مړ شو. یو 5-6 کسان تسلسل سره مړه کړل په غشو باندې. د مکې خلکو سعد پېژنه، ځکه سعد ابن ابي وقاص په خپل هم د مکې باشنده و، مهاجر او خلکو ته پته و چې له ده نه یو څوک هم نه خلاصېږي. بل طرف ته عمر دسته بس هم راغله. ابو سفیان ډېر هوښیار سړی و، هغه وویل چې را دا مخکې مونږ کې شکست خوړلی و، اوس مونږ ګټه وکړله او هسې نه چې په درېیم ځل لا باندې دا خلک را وخیږي او دا ګټلی جنګ ونه بایلو. خلکو ته ویل راځئ چې وزیږ وزیږ وویرېدلو. ویل دا 6 کسان خو ده په یو وخت کې د مړه کړ. د عمر دستم را روانه ده. د کوزېدلو نه مخکې یو کار د وکړلو، یو څو اوازونه یې وکړل چې هبل چې د دوی بوتو وی چې الاعلى هبل، یعنی هبل وګټله. وینا یې دا وه زمونږ کم هبلو او کم زمونږ بوت دی هغه وګټله او هغه مونږ کامیابي را کړله. یوه چغه یې دا وواله او بله بیا وویله چیرې په تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم جمدی شته دی؟ نبی علیہ السلام صحابو ته ویل جواب مو ورکوئ. بیا آواز وکړو ویل ابوبکر در پکې جمدی دی، نو بیا هم نبی علیہ السلام ویل جواب مو ورکوئ. بیا ویل عمر در پکې جمدی دی، ویل جواب مو ورکوئ. بس عمر خو ټینګ نه شولو، عمر فاروق خو دې وخت کې ټینګ نه شولو، ځکه ډېر لوی جلال والا صحابي و. ویل د خدای دشمنه محمد صلی الله علیه وسلم هم جمدی دی، ابو بکر هم جمدی دی، عمر هم جمدی دی، ټول جمدی. ته چې کم خلک یادې هغه ټول جمدی په هم کې هېڅوک مړه نشته دی. بس د په خپلو جذباتو باندې کنټرول ونه ساتلی شولو. او دا د ایماني غیرت و، د ټولو ایماني غیرت سوا و. ورده جذبات په دا و چې کله ناکله به د نه ځان قابو نه شو. عمر فاروق رضی الله عنه جواب ورکړلو، ویل چې دا ته کم خلک یادې که نه، ویل دا ټول جمدي دي، شته دی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه بل یو آواز وکړلو چې هغه کله ویلو چې زمونږ هبل غالب شولو او هبل چوت دی. نو الله تعالی ورته الله رسول ته جواب ورکړي چې الاعلى الله الاعلى والاجل، الله پاک چوت دی او الله تعالی بدتر دی، الله چوت دی. او بیا یو بل آواز کړو چې لنل عزا ولا عزا لکم، ویل زمونږ عزا پیرۍ چې وه هغې زمونږ سره مرسته وکړله، عزا پیرۍ په نتیجه کې موږ وګټله، او ستاسو عزا پیرۍ نه وه ځکه مو وبایلله. نبی علیہ السلام ورته ویل جواب ورکوي. ویل څه جواب ورکړو؟ ته ووایې چې لنل مولا ولا مولا لکم، زمونږ مرستیال او مددګار شته دی او ستاسو مرستیال او مددګار نشته دی. دا د جملو تبادله په دې کې په جهادي میدان کې یو ذهني دبا وهل، ذهني اثر کول، جسمانی لحاظ سره خلق پریوځي په دې کیفیت کې. دا د ابو سفیان سره گفتگو د مکالمو په شکل کې، د جملو په شکل کې متوسوله. نبی علیه السلام با مسلمانانو ته ویل د دې جواب ورکوي. دا داسې کیفیت و چې مسلمانان یو ځای ته غونډ شوي دي، زخمیان دي پکې،
مسلمانانو ته پلانکی پته لري چې پلانکی شهید شوی دی، پلانکی شهید شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم زخمی و. بیا نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې ځای کې خپل ملګري خپل صحابه کرام په دې ځای کې راغونډ کړي دي او د هغې نه پس د دې کافرانو تقریبا روانګي شروع کېدونکې لري. دوی به اوس خپې وباسي به وځي به چې هسې نه دا مسلمانان اوس بیا منظم کېږي او بیا په موږ باندې دوی حمله وکړي. نو ابو سفیان ټول خلق تقریبا زیات طور خلق ځان سره بیا بوتلل. په دې کې هغه شاعر مسلمانانو له په لاس ورغی چې کوم شاعر نبی علیه الصلاة والسلام په بدر کې نیولی او راویستلو او بیا ورته ویل جرمانه ادا که قیدیانو کې. بس ده خو ویلو چې د الله رسوله بس پرې مې د اسم مې نشته دی او پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل په یو شرط دې پرېږدم چې بیا به زما سپکوالی نه کوې، د دین سپکوالی به نه کوې، شعرونه به راپسې نه وی او په جنګ کې به بیا نه راځي، بیا به په جنګ کې نه راځي. وعده یې وکړله بس پرې مې د بغیر کفا فدیې نه جرمانې نه بیا به نه به تا پسې بد ویم نه په دین پسې بد ویم او نه به بیا د کافرو په خوا کې راځم ستا مقابلې ته راوځم. د الله پاک قدرت ته ګوره چې همدقه شاعر مسلمانانو له مخې له ورغی او اکي یوازې روانو. مسلمانانو ونیولو نو نبی علیه الصلاة والسلام له راویستلو. حق شان دی په ډېر فریبي و ډېر چلولي و هغه شانکار یې بیا شروع کړلو او نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې یا رسوله غلطي رانه شوې ده او دې پاڼې در سره واده کوم بیا به نه راځم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. نبی علیه السلام ته فرمایي مسلمان به د یو سړي نه دوه ځله نه چلی کېږي. به دا خبر نبی علیه السلام هغه احد میدان کې یو شاعر ته کړې وه چې لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. یو مسلمان به د یو سړي نه دوه ځله نه چلی کېږي. به زه مخکې مې په تا باندې تجربه کړې ده دله ګوره بیا راغلی که اوس دې پرېږدمه بیا به مکه معظمه کې برید تاوی به او هلته به بدماشي کوي چې وګوره که نه بیا مې وله دوکه ورکړله او بیا مې دوکه کړو بیا مې د ځان نه خلاص کو. ستاسو د شاعرانو کیفیت خو ماته معلوم دی. ویل ډېر زیات فریاد یې وکړو. نبی علیه السلام فرمایي چې نه دې باندې بلکل ستا پرېښوده نشته دی او نبی علیه السلام صحابو ته ویل دا سر تې ووهئ. په دې کې د مسلمانانو دپاره عبرت دی چې څوک در سره دوکه کوي که نه او څوک در سره فریب کوي بیا د رعایت قابل نه دی. مخکې دا سوالات ما تاسو ته به ویلو چې په دې وخت کې نبی علیه السلام چاله ګورې د ایمان دعوت هم نه ورکوي ولې دا جهادي میدان دی. توره راپسې راغستې ده او دې مسلمانېدلو هم نه. په دې وخت کې داسې د ایمان دعوت هم ځکه جهادي ما پسې راغله توره راپسې راولې ده او یا کسان په میدان کې شهیدان پراته دي. د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه وینه بهیږي، د تندي مبارک باندې زخم دی او شونډې مبارک کې غاښونه ننوتي وو، رباعي غاښ یې مات شوی دی. د نبی علیه السلام د تره جسم مبارک پروت دی. حمزه رضی الله عنه، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه پروت دی او دا نور صحابه کرام پراته دي، دا شهیدان دي. په داسې وخت کې د مسلمانانو د هغو نه بدل اغستلو چې دې کافرو نه موږ به بدل اخلو. به ډېر سخت حالاتو. بیا نبی علیه السلام چې کوم شهیدانو دغه شهیدانو بیا دفن کول، دغه شهیدانو کیفیتونه دا د نبی علیه الصلاة والسلام د جنګ نه پس بیا هغه ډېر تکلیف ده وخت و چې مسلمانانو بیا شهیدان راغونډول بیا دفن کول د هغې کیفیتونه. بیا مدینې ته داخل شولو خو یو غټه خبره دا وه چې کله بیا په مدینه کې خبر شولو زنانه خبر شولې. په مدینه کې زنانه خبر شوې چې پیغمبر علیه السلام زخمی شوی دی یا اطلاع دا وه چې شهید شوی دی. د مدینې نه ډېر لوی تعداد سره زنانه بیا احد میدان ته راغلي دي. او سبا به انشاءالله هغه ووایو چې په احد میدان کې بیا زنانو کم بهادري ښکاره کړې ده، زنانو کم غیرت کړی دی په دین باندې او په نبی علیه السلام باندې. مسلمانانو دپاره او زنانو دپاره هغه ډېر لوی یعنې د عبرت خبرې زنانه بیا راغلې د نبی علیه السلام خواته راورسېدلې. الله پاک دې موږ له په دین باندې او په اسلام باندې مضبوطیا را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا